بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. د اعتکاف د مسائل متعلق خبر راوړو. نن هم یو درې اهم مسئلې د اعتکاف متعلق بیانېږي. چونکې نن سبا ګرمي ده، نو د ګرمۍ د وجې هر یو سړي تقاضا وي چې ما غسل وکړي خالص د ګرمۍ لرې کولو لپاره. نه آیا د معتکف اعتکاف کوونکي دپاره دا جایز دي چې د صرف او صرف د یخوالي حاصلولو دپاره د جومات نه وځي او غسل وکړي؟ نو مسله دا ده، کچری یو معتکف اعتکاف کوونکی خالص صرف او صرف د یخنۍ حاصلولو دپاره، بدن یخولو دپاره د جومات نه ووتو او غسلخانې ته لاړ، اعتکاف پې فاسد شي، اعتکاف پې ختم شي. غسلخانې ته لاړ، غسل یې وکړو، د اعتکاف ختم. ها چې کله دته څه تقاضا وي، د وړو ډولو لوی ګلو تقاضا وي او دی بیت الخلا ته ځي، بیت الخلا ته لاړ، نو څومره وخت کې چې اودس کېږي، چاردام کېږي، دومره وخت کې بلکې د دغې هم په کم وخت کې زر تر زره دی په ځان باندې درې څلور لوټې واچوه بغیر د صابون والو نه، او زر واپس شي، نو دې سره اعتکاف باندې څه فرق نه پرېږدي. همدغه شان دویمه مسله او اهم مسله د اعتکاف په دوران کې لیله صورتو کې چونکې جمعې راځي او د جمعې په ورځ باندې غسل کول چې کوم دي دا سنت دي. نه آیا معتکف اعتکاف کوونکی د دغې غسل جمعه چې کوم سنت دی د هغې دپاره د جومات نه وتی شي که نه؟ یو سړی مسنون اعتکاف ته ناست وي او دی خالص د جمعې د غسل لپاره چې مسنون دی د هغې دپاره د جومات نه ووتو، د اعتکاف فاسد شو، د اعتکاف فاسد شو. دې کې هم دغه صورت دی چې کله دلته تقاضا وي څه ټایم کې بیت الخلا ته ځي، د بیت الخلا ته لاړ، خپلې تقاضې نه فارغه شو، نو څومره وخت کې چې چاردام کېږي همدومره وخت کې د زر تر زره په ځان باندې درې څلور لوټې اوبه واچوي بغیر صابون والو نه، او زر تر زره واپس راشي، دا د اعتکاف باندې څه فرق نه پرېږدي. همدغه شان درېیمه او اهم مسله چې یو معتکف اعتکاف کوونکی نفلي چاردام لپاره بهر د جومات نه وتی شي که نه؟ مثلا د ده چاردام شته او په خپل چاردام باندې دی مطمئن دی چې زما چاردام شته، خو د هغې باوجود د ثواب حاصلولو په نیت باندې د بل چاردام کول غواړي، د دې وتی شي که نه شي وتی؟ نو معتکف اعتکاف کوونکي دپاره دې خبرې اجازت نشته چې دی د نفلي چاردام دپاره د جومات نه وځي. ها د نفلي عبادت دپاره د چاردام کولی شي، د اودۍ سهار ټایم کې د اودې د ورځې راپاڅېدو، د دې چونکې اوس تلاوت کول غواړي او نفلي عبادت کول غواړي، نو د هغې دپاره چونکې دا چاردام ضرورت دی، د دې د هغې دپاره راوتی شي، چاردام کولی شي، خو چې چاردام یي او نفلي چاردام کول غواړي، نو هغه د هغې دپاره د جومات نه نشي وتی. دا یوه خبره یاد ساتئ چې دا وضوخانه، استنجاخانه او بسا اوقات څومره چې اکثر دا لیټرینان جوړ شوي، سم جوړ شوي جومات سره، دا د جومات او د مسجد توابع دي، خو په جومات او مسجد کې داخل نه دي، لہذا دې ته بلا ضرورت راوتل د معتکف لپاره جایز نه دي، او کچرې راووتو نو د اعتکاف په دغې سره ختمیږي. الله رب العالمین دې ما او تا ته خپل احکامات په صحیح طریقه باندې د کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.